अस्सलाम वालेकुम मलगरो नन په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان پیشي وا او اسلام آباد های کورټ په نو مقدمو کې د عمران خان ضمانت منظور کو خو بیګا داسې د عمران خان د گرفتاری افواه خوره شوې وه نه دا افواه ولې خوره شوې وه د دې شاته څه مقصد و اب په دې ویډیو کې تاسو ته وایم مراد سعید د عمران خان دپاره یو ډېره غټه قرباني ورکړې ده هغه قرباني څه ده اب هم په دې ویډیو کې ډسکس کوو او یو ځل بیا د مریم نواز منافقت مخې ته راغلی دی هغې څه منافقت کړی دی دا هم په دې ویډیو کې ډسکس کوو او د پاکستان چیف جسټس سره د اظهار یکجهتۍ دپاره عمران خان یو ډیر غټ اعلان کړی دی نه هغه اعلان څه دی دا به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم ملګرو څنګه تاسو ته پته ده په هر یو ویډیو کې زه یو سوال تاسو ته مخې ته ږدم او د هغې جواب تاسو ماله په کمنټ کې راکوئ نننی سوال دا دی چې په راتلونکي الیکشن کې به تاسو کم سیاسي جماعت لا خپل ووټ ورکوئ او دا ووټ په ولې ورکوئ د دې وجه هم ضرور په کمنټ کې ماته ووایئ او په دې ویډیوز باندې زموږ ډیر زیات محنت لګي موږ تاسو لا روزانه نوې نوې معلومات راوړو او په بدل کې صرف تاسو نه لایک غواړو او دا غواړو چې تاسو دا ویډیو شیر کړئ او دې سره زموږ حوصله افزایي کیږي نه لہذا ټولو ملګرو ته زما دا ریکویسټ دی چې خپل رای ما سره شریک کړئ په کمنټ کې او دا ویډیو هم مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ملګرو نن په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان پیشي وا او د هغې نه مخکې یعنی بیګا داسې د افواه خوره شوې وه چې یاره د پیشۍ نه مخکې یا په های کورټ کې د پیشۍ نه پس عمران خان ګرفتارولی شي نه دا افواه ولې خوره شوې وه او نن یې په اسلام آباد کې داسې ماحول هم جوړ کړو چې هغې نه دا لګېده چې موجوده حکومت چې کوم نیت دی هغه ټیک نه دی او هغوی به هر صورت کې عمران خان گرفتاری خو حقیقت چې دی نو هغه د دې بالکل برعکس دی دا صرف یو افواه وه دا صرف یو ډرامه وه او هغه د دې دپاره وه ځکه چې بلاول بوټو نن د انډیا دوره کړې ده او دا افواه صرف دې دپاره خوره شوې وه چې یاره د هغې نه د عوامو توجه او د میډیا توجه دوی خټو کی ځکه چې دا موجوده حکومت چې دی یا بلاول بوټو دی نو دوی به په عمران خان باندې دا الزام لګو چې دوی کشمیر په انډیا باندې خرڅ کړی دی او د کشمیر سودا یې کړې ده او اوس په خپله باندې انډیا ته لاړو او د 2019 کې چې کله انډیا د کشمیر سټیټس تبدیل که هغې قانون کې تبدیلی راوسته نو د هغې نه پس د پاکستان یو هم داسې حکومتي نماینده نه دی چې هغوی د انډیا دوره کړې وي خو نن بلاول بوټو د انډیا دوره وکړه او تاسو ته د یاد وي چې انډیا دا اعلان کړی دی څنګه تاسو ته پته ده په 2023 کې یعنی په دې موجوده کال کې ایشیا کپ چې دی هغه په پاکستان کې دی نو انډیا دا اعلان کړی دی چې موږ به خپل ټیم په یو صورت کې هم پاکستان ته نه لیږو او بل اړخ ته تاسو وګورئ د پاکستان وزیر خارجه بلاول بوټو هغه نن انډیا ته دوره کړې ده د پاکستان چیف جسټس سره د اظهار یکجهتۍ دپاره عمران خان یو ډیر غټ اعلان کړی دی او هغه دا ویلی دی د پاکستان ټولو عوامو ته دا ریکویسټ کړی دی هغوی ته دا اپیل کړی دی چې د هفتې په ورځ باندې 5:30 بجې تاسو خپلو محلو کې بهر راوځئ تاسو خپل کلو کې بهر راوځئ تاسو کو چېرې ښاریو کې اوسېږئ نه بار راوځئ او د پاکستان چیف جسټس سره اظهار یکجهتي وکړئ په لاهور کې به ریلي کېږي غټه په پنډۍ کې به کېږي په پېښور کې به کېږي او په لاهور کې چې کومه ریلي کېږي عمران خان دا وایي چې د هغې قیادت چې دی اب زه پخپله کوم او دا ځکه ضروري دي چې دې ټایم کې کومه د پاکستان مافیا ده نو هغه دې ټایم کې د پاکستان چیف جسټس خلاف ودرېدلې ده او هغوی چې دی نه د آئین خلاف کارونه کوي او ځکه اوس دا موږ له پکار دی چې ټول قوم د پاکستان چیف جسټس سره کلک ودرېږي بل اړخ ته د مریم نواز ډیر زیات غټ منافقت مخې ته راغلی دی د هغې منافقت ته وګورئ څنګه تاسو ته پته ده چې نن نه 2 ورځې مخکې د عمران خان خپه کې چې کوم زخم دی هغه زیات شوی او ډاکټر هغه ته دا مشوره وکړه چې یاره ته ارام وکړه او په دې باندې مه ګرځه ځکه چې په دې باندې بیخي دباو مه اچوه دا به نور هم دی کې انفیکشن پیدا شي نو اوس مریم نواز چې دی نه په عمران خان باندې طنز کړی دی او دی ویلی دی چې یاره په خپه باندې چې صرف دباو دی نه آیا هغه د دې وجې راځي چې ته په عدالت کې پیش کېږي او په ریلي کې چې کله شرکت کې نه بیا په دې خپه باندې دباو نه راځي نو یو خو دا خبره چې عمران خان کله په لاهور ریلي کې شرکت کړو نه هغه د ګاډي نه راکوشوی هم نه دی بلکې هغه د ګاډي نه خطاب وکړو نه ځکه دلته خو څه چانس نه جوړېږي چې یاره د هغه په خپه باندې دباو زیات شي او چې کله هغه عدالت ته بله ورځ لاهور های کورټ ته نه هلته دیکې ووالې شوې ځکه چې ډېر زیات کارکنان راجمع شي نو خامخا داسې حالات پیدا کېږي نو هلته د عمران خان په خپې باندې دباو راغی د هغه چې کوم انفیکشن دی هغه زیات شو ډاکټر هغه له د آرام مشوره ورکړه او بل اړخ ته مریم نواز ته دا نه ښکاري چې یاره د هغه پلار صرف د 50 روپۍ سټامپ پیپر باندې د 4 هفتو دپاره انګلینډ ته تللی دی او د 4 کال دی 4 کاله به د راروان سپټمبر کې پوره شي او هغه اوسه پورې پاکستان ته نه دی راغلی یعنی یو قسم لا هغه د پاکستان عدالتونو له دوکه ورکړې ده نه هغه ورته نه ښکاري او بل اړخ ته د عمران خان صرف دا ورته ښکاري چې یاره هغه دا بهانه کوي چې یاره په عدالت کې نه پیش کېږي او تاسو
روان دي چې هغه هر هفته کې 2-3 پیرې په عدالتونو کې پیشي کوي ځکه چې د ټیم کې په هغه باندې چې کوم مقدمې دي هغه تعداد چې دی هغه د 50 نه زیات شوی دی د 150 نه زیات شوی دی او عمران خان نن دا هم ویلي چې زما په زړه ډېر غټ ارمان و چې یاره زه په کرکټ کې ډبل سینچري ووایم خو ما صرف 174 هایست سکور او اوس زما د ارمان پوره کیږي زه په اف آی آر کې ډبل سینچري ووایم نه عمران خان هم دا یو مزاق کې دا خبره وکړه د مریم نواز منافقت چې دی هغه تاسو وکړه بل اړخ مراد سعید د عمران خان دپاره یو ډېره غټه قرباني ورکړې ده او هغه ویل کېږي دا ذرایع دا خبر ورکوي چې نن کله عمران خان د زمان پارک نه راوارده اسلام آباد ته هلته کې عمران خان هغه ته دا وویل چې یاره ته زمان پارک کې ایثار شه ځکه چې دا هم ذرایع ویل چې یاره افوا صرف دې دپاره خوره شوې ده چې عمران خان ګرفتاره خو عمران خان ګرفتارۍ نه پس به بیا مراد سعید هم ګرفتار شي هغه ته کم تھریټس میلاویږي کم خطرات هغه ته میلاویږي هغه ستاسو وړاندې دي نو عمران خان هغه ته وویل چې ته زمان پارک کې ایثار شه خو مراد سعید ول دا جواب ورکړ چې یاره زه دلته نه پاتې کېږم زه به تا سره خامخا ځم مرګ او ژوند چې دی نو هغه د الله په لاس کې دی او ګورو چې څه کېږي او کم څونه دا حالات دې ټایم کې په عمران خان باندې مشکل حالات راغلي دي نو تاسو وړاندې دي چې مراد سعید هغه سره ولاړ دی په هر حالاتو کې ولاړ دی زمان پارک کې چې کوم اپریشن شوی نو هلته چې مراد سعید کم تکلیف برداشت کړی دی کومه قرباني د عمران خان دپاره ورکړې ده نو هغه هم ستاسو وړاندې ده او دې ټایم کې د عمران خان نه پس په پاکستان تحریک انصاف کې مراد سعید چې دی هغه د ټول نه مقبول لیډر دی او بل اړخ ته اوس ذرایع دا هم وایي چې لاهور های کورټ د مراد سعید خلاف چې څومره غیر قانوني کاروایی دي نو هغې نه پولیس منع کړي دي نو ګورو چې څه کېږي دا هم ذرایع لږ ساعت مخکې دا خبر ورکړه چې یاره د سوات کم پولیس دي هغه هم زمان پارک ته راغلي لاهور ته راغلي دي او د هغه ځای چې کومه تانه ده د لاهور نو هغې هم دی له پولیسو نه پرې ورکړې ده نو آیا اوس ګورو چې د لاهور های کورټ چې کوم حکم دی به برقرار وي په هغې باندې به عمل کیږي که نه د مراد سعید خلاف به غیر قانوني کاروایی کیږي څومره هم اپډیټس وي په دې پیج باندې زه تاسو سره شیر کوم زموږ دا پیج فالو کې ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کې د الله په امان